أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکه نن د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت درس دې پورې رسیدلی و چې کله ابو بکر رضی الله عنه د عازب شبنا دی او پالان طلب کې چې دا ما باندې را خرج کا پیسې چې کله ورغلی به ورته ویل چې دا ستا بچي بس ما خو لروړي بره هغه ورته زه راوړم په دې شرط باندې چې د رسول الله هغه د هجرت واقعه د مال ذکر کی ابو بکر چې هغه شروع کړ چې غار او پاغه کې رسول الله د دمه لپاره ما زه برابر کې قیلولې به شپون راغی دا غنم شو درو واخص رسول الله باندې موسکل او روان شو دغه واقعه چې به وسورلې باندې د ابو بکر چې د رسول الله سوریدل د خلکو دا ته پوښتنه سړی څوک دی وی رجلون يهدي السبيل د سړی چې مال لار کوي توریه کوله درېمه مسله دا رااله چې سراقه ابن مالک سره مخامخ کېدل او درې کړه دغه د اس پر ازمه کې نوتل خو اخر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وکړي شو چې طالب الله رکه سره بنگړي په لاس کې درواشوي طلب د امر وکړي د عامر ابن بحیره په واسطه باندې غلي لیکلو شول څلورم د ام معبد خپل ورتل او پاغیزه کې د رسول الله کې سم معجزه دا و یو ګډه او وچه ګډه چې د غینه د شودور وتل او به د ابو معبد راتل او د پیری تک مکیل او به د رسول الله مبارک شیرونه ویل چې د مکه ولا خلکو د لوی خیرنه الله محروم کړي کله د مبارک شرط اساس شګه لري د معبد نه ته پوښتنه کوي چې دایې به کور دي څومره خیرونه رااله پنځه به دا واقع وشول چې د بریده یا ابو بریده الاسلمي سره ملاقات او دغه سره به کسان او رسول الله محاصره کی دی وی ایمان شپږم مسله د زبیر رضی الله عنه سره ملاقات دو جوړي ورغی سپینی ایو رسول الله له ابو بکر رضی الله تعالی عنه مدینه ور داخل شو چونکه د مدینه ولا په انتظار باندې چې محمد رسول الله سره د ابو بکر او عامر بن فحیره برازي نو سر به وخت وروته د خپل کورونو نه د درې بجو شخه پر انتظار کله به د درې نیم بجې شخه شول نو ګرته به کورونو لاړل چې زمونږه ملګری را نغله چې موږ په انتظار وکړو د شي عذري به صبر شي د دوی دا معمول راتل او ورته تلله د ورځې یو ورځ چې کله د مدینه ولا ورته کورونو واپس شول یو يهودي د خپل قلا د سر له خطر او چې ګوري دوه ملګری را روان دي او دوه سپینې جوړي اشوري دي نو وری आवाज وکړي چې یا معشر العرب یا بني قيله اې د عربو جماعت اې قيله زمانو د نیوا هاذا جدكم اساسو نکراغه اساسو بخت راغه د چا په انتظار شوی هغه کسرغه شیخ محمد صلی الله علیه وسلم دی جد کې دوه معنی محدثین کې یو معنی د بخت او دوه معنی نکاح لیکن اوله معنا ظاهر دا وجه دا چې د دې وخت پورې رسول الله سره د مدینه يهودو په ټکر نه ورغلي دښمنۍ کې واقع نه و صحابه شکر دا आवाज واوریدو په منډه باندې اسهیر واخصه او مخل رااله تر دې پورې چې بني عمرو ابن عوف هغه خپل مصالح کسان راوصل او د تکبیر اوازونه وکړ الله اکبر فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم د دې وجنه چې د محمد رسول الله پر اتک باندې سخت خوشاله شو او خوشالي وکارم و امام الانبیاء په ټولو مخلوقاتو کې لوی قائد لوی امام او لوی رهبر محمد صلی الله علیه وسلم د شیخ ول راجینو څنګه خلک خوشاليږي نه دا به وجوده شپې د دې په عمر کې جدا ورځ وي د تکبیر اوازونه وکړه دغه باسه کسان رسول الله لیدل او چې درې کسان راغلي وو مکینه دوه بګې زنانه وي ام منی ام عماره نبی کریم علیه الصلاه والسلام د نارینه لیدل او چې دا دی لیکن د کشرانو نوجوانانو لیدل نه ابو بکر سے بولاړو او رسول الله ناسو ابو بکر رضی الله عنه د رسولانه د دویم کله کشر دی لیکن د کشرانو د فرق نشو کولای چې بدی کې محمد صلی الله علیه وسلم دا ناس کسته کدا ولاړ یو ابو بکر د بدن لحاظ کمزورې مو دیم دغه بدی ګیره کې کوم وخت سپین راغلو ابن کثیر لیکي چې د رسول الله او ګیره او سر کې تقریبا اته وخت سپین و هم چې کله نکریز او تیل وغیرہ به ورکړه معلومات نه لرونه خاصه مزیدار صحت نو دې کشرانو دا فرق نشو کولای چې نبی بدایو کبدا د کجوري سور لاندې ناسو استقبالي ابو بکر رضی الله عنه ولاړو هغه استقبالي خسته او رسول الله ناسو خاموش
وې تر دې پورې چې د کجوري د سورې په بل طرف باندې لاړو ابو بکر صاحب د خپل صدر پر رسول الله باندې ونیو چې کله ونیو نو د خلکو معلومه کړه چې او هو محمد صلی الله علیه وسلم دغه ناس کس دی زګر د برنې سره ورته خدمت کې دا مخدوم دی نو دقه دی به معلومه کړه هر سره خپل راتل دو کورونه دي انصار جدا کړی و یو د کلثوم ابن حدم او بل د خبيب ابن اساد کوم انسان چې هغه به واده هغه د کلثوم ابن حدم د کور ورتل او کوم چې واده ولا هغه د خبيب د کور ورتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابن حدم کور ورغه ابو بکر رضی الله هغه د خبيب شه کور له دلته ډیر وخت تیر نه کې صرف سورې تیر کړې کار شو کې کار دا چې د مسجد قباء بنیاد کې خود قرآن کې رب العالمین فرمایي اق جمعه چې د بنیاد پتا دا باندې کې خود لشي من اول يوم د اول ورځ ابو عمر رضی الله د دې جن به د هجری کال مسله شروع کړه اول ورځ به چې دراغه جمعه چې خود د رسول الله بصیرت کې خو موږ دین دی د دې تشریک ول دی موږ له دار خورا کې د تربیت راکې چې اخر خلکو کله وزل ورلې د ټولو مهم او اساسي موقوف علی خبره بدای چې سره د جمعه غم کوي وز موږ په جامع کې دا مسله د کور د بلډینګ هم سره چرته جمعه لمغه پر خود لې نه د پخوانی نقشې تاسو غری چرته جمعه پیدا نه کوي مګر الحمدلله وسنی نقشې چې هغه اول د جمعه لپاره او جمعه هم ډیر پراخه جمعه او د مدرسې لپاره تنظیم به کوي دغه نور سره خپل پامری د کور مسله جوړي نو د جمعه مسله رسول الله د بنیت کې خود هغه جمعه هم ډیر نشه کې خود اسانه جمعهونه هغه وخت کې ډیر آباد نه پکې نه وي ورسره ان شاء الله خبره ذکر شي چې جمعه کې 15 سلوي آداب دي مهمه خبره بګدا چې هغه څومره ساده عمر بګي خوندې خوشو بګي زیاتې د بندو مسله بګي نه د غلا احتمال بګي نه ځکه دا د علاقې او د جمعي او د خار او د ولایت او د ملک روح دی روحه جمعه ته جوړ کی جمعه ته چې کله جوړ کړي نو خلک برتل رسول الله باندې ایمان راوړو اولنې کس په دې کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ محدثین لیکن ان شاء الله ورسره تاریخ به ذکر کیږي د علي سم نورستا یو قول علماء دا ذکر کړی چې 200 کال د عمر او دویم قول علماء دا ذکر کړی چې 350 کال د عمر د رحمت علاقه راغلو په دې انتظار باندې د شام علاقه راغی تقریبا د 1400 سزانو سره د وخت تیر کی یو سره به وخت تیر کې بیا بلاړو داغه بل لو داغه به بل لو داغه بل خو شکل د لسم لراغي هغه ورته ویلې ویلار شه مدینه له اخر زمانه نبی رضی محمد صلی الله علیه وسلم مکه کې به دومره وخت تیری او بیا به دوسری راځي او دلته برمانه به ایمان راوړي او داغه ملګری مش طلب وکړي چې مدینه لازم په دې لار باندې روانو عرب سره ملګرتوب شروع شو عرب چې کله دا ځان سره واخصونه وي په ظلم کې معنا غواګانې او د غړي بزیدت واخصه ایسته به يهودي باندې خرج کړي يهودي باندې کله خرج کې غلام شو د ظلم سره وکړو د دې يهودي خو له مدینه منورې نه یو بل يهودي راغی نو دې کوم يهودي چې د سلمان اخسته د سلمان راواخصو او غلې هدیه کې عرب کې د هدیو مسله زیاته و دی ور هبه کې به د زمره خو دواله خدمت وکوا د مدینه يهودي ول ډیره کړه هغه واخصو لاړو ځان سره بوتلو د کجورو په خدمت کې دا مقرر کینو کجوري به راشکولې او بازار له بونې خرڅولې به ورس ور کجوري د سر کې ناسم چې سړی راغی جما بازارانو لوي ویلې خبر نه وي نه وې دی علاقې له خو سړی راغلی د محمد عليه السلام د نبوت دعوی کړي وې زبر په دیونه کې نشم د شی مرعوبونه شم خلف ما باندې را نږدې چې لندره پروته ور پیدم دش چې لکه دا د چا په کوشش کې چې زوم او د چا په طلب کې چې زوم اق سړی راغی چې په ایمان راوړم محمد صلی الله علیه وسلم لکه سړی چې سره ډیره مینه لري واس پیږي چې لکه پلان راغی په بدن باندې ناشنا حالت راتوري شي ور پیږم شي لکه کله راځي کم ځای کې دی ورخته شوم د سړینه مې تاسو کې چې محمد شرط سره د ملګرو سره غلې اسما باداران مال غوسه چې لکه ستاسو کې خادم سړی خپل خدمت کوا وګرځا و بیر تر علم د کجوري لا خو چې کله اسما د رخصت وخت راغی وسه کجوري مې د صدقې را واخصه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې کم ځای کې شرط لري وی ویل چې پلاني ځای کې او پلاني کور کې و ما سلام ور باندې واچو دغه نور سره صدقه ورته وړاندې کړ رسول الله دا را واخصه په خپل مرګرو باندې تقسیم کړ خپل ونه خړه وجدا دا صدقه د مال خیره دی رسول الله او دغه اولاد هغه دي شي نه پاک دي دا بربان خړل کېږي نه کوم انسان چې ځان له سیدان یو یقیني سیدان ځان لوي په کار دا چې د صدقه د زکاتونو مکاتونو څوک دوی ورکی سلري کوي به د اخیری میره رسول الله په خاندان باندې حرام او ناروا سلمان سے فرمایي وما سب دا معلومه ځکه ما ملګرو دا خبر مال کړو او استادانو چې دا به صدقینو خوري او دا به یو دا سبا ورالما شکل رخصت مې شنو کجوري میرا واخسه هدیه ما ورته یا رسول الله دا هدیه ده پیغمبر خپل مخړه علیه الصلاه والسلام باندې ملګرو باندې مخړه صدقه او هدیه کې فرق دار دی
صدقه زکه خلک وباسي چې ګناهونه ور باندې راشي کې دا پر رسول الله دغه په اولاد حرام او هدیه کې دا کار دی چې په دې کې مقصد دوستانه قائمول دي نو دا یو شی چې ورکول کیږي کاغه پیغمبرو کې دا اولاد د ټول لپاره خوراک جایز دی ودا هدیه وي خوړه چې ایمان ور باندې ورسره ان شاء الله راشي د هجرت په 5م کال باندې به دا آزاد شوی دی د مالک ورته ویل ته کښمنه وګاړي چې آزاد شي په دې شرط باندې وته آزاد شي چې ته مال یو باغ دی او هغه بر 300 کجرو باغ به وته خوشی کوم زموږ سره برایي سلمان صاحب راغی ویل یا رسول الله زماره مالک کومه دا خبره کړې چې ته مال یو باغ دی او هغه بر 300 کجوري به خوشاليږي آزادېږي او دومره سره برایي رسول الله د ملګرو طلب کې وی وی و دوه درې کجوري راوړل ډېر وړي 300 دانی پوره کړ نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل مبارک لاس باندې داونه په خپل کې خو دی مطلب بل معجزه رسول الله کار شو قانون په کجوري کې دا چې انسان کله کجوري د خرما ونه کړي هغه کې اکثر وچی کې کمی ولګيږي په 300 کې وونه خطا نه شو دا ټول ولګيږي دا محمد صلی الله علیه وسلم صدق دی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سیرت او تاریخ چې کله وګوري الله چې دغه احسان موږ سره کړی دی چې دا رسول الله موږ لره کړی دی چې 40 غنټې موږ رب العالمین لپاره سجده باندې پریوزو د یو نعمت مونږ ګورو د دې شکر موږ نشو ادا کولای دا دومره مزیدار نعمت کیسه نعمت چې الله رب العزت محمد صلی الله علیه وسلم موږ تاسو لره کې او موږ تاسو دغه په امت کې وګرځولو او بهترینه تحفه د الله شکر او حمدونه کوي چرته موږ خلاص نشي سره ورکړه يهودین تعجب کوي چې درې سو کجوري واقع یو دم لګیدل او واقع کې هم نه خطا کېدل وسری راکړه ما ورته یا رسول الله هغه خو ما ډیر سره غوښتي دا ډیر کم دي وته دا وېسا دا سره شور د کله وېوړل تلی چې هغه باندې څومره شی لازم کړو هغه ټول تی پوره شول او بیم دا سره پاتې شو دې بل معجزه شو نو صدقو دا خبره وکړه انصارو وې سلمان زمنګ دې مهاجر ویل دا زمنګ زکه قیمتي صحابي دي خندق کې براشي دې ناشنا نظر پیش کړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه د دوړ جماعتونه ولیدل چې زمنګ دی او چې زمنګ دی ویل چې سلمان من اهل بیتنا دا زمنګ نه دی د اهل بیتونه دی دا رسول الله په خاندان کې دی نبی کریم علیه السلام دا خبره ولې وکړه دي کې اشاره و دی چې اے خلکو دین د اسلام ناشنا دین دی چې کله سړی مسلمانی په دې کې دا مسله نشته چې شرکت د بګي پښتون ناشنا دی او د بګي چرته فارسی ناشنا دی او د بګي ازبک دی او د بګي تاجک دی دا ترکمن دی او پلانې دی بلکې دا ټول موږ ته شعور نه دی یو اسلام بچینیو من او دې خلکو کې به جداواله چې امتیاز هغه سره په تقوا باندې راشي که یو سره د اړخ نه سره تعلق لري او څومره غریب ولې نه خو چې پای کې تقوا یو هغه کې د الله نه یې هغه ډېر اوچته په نسبت سره اقل انسان چې هغه ډېر مالدار دی خو تقوا به کې نشته دوی مواقع څه وشوا نشه خبره دا وشوا سفر الله په خپل د قصه کې چې دا به د خبر نور صد رسول الله په نکاح کې رااله د حي ابن اخطب لور ولا وېزما فلار او ترمي ابو یاسر دې دوړل زړه راګرانو ډیره مینه به پلار او تر ما سره کوله وینم راځه مینه به کوله چې سفر لا بتلم ما خپل براتل او چې کله به سفر نه رااله ما خپل براتل بعضي اولاد په پلار باندې او په مور باندې او په تر باندې ډیر انتګرانی وې د ورځونه چې رسول الله د اتک आवाज وشو چې محمد صلی الله علیه وسلم د مکه نه راغی زما پلار حي ابن اخطب او د ترمي ابو یاسر وې د دواړه سر وختي لاړل د رسول الله ملاقات لا وې سر وختي چې کله ورل ما زیګر نه وخت رااله چې کله زه خو ورلم نو ما سره به چې کوم مینه دی پلار کوله د تر کوله اقشه مینه ونه کړه لکه سړی ډېر ستړي پریشان و کم سړی سره ډېر مینه محبت شي هغه ورته خو لاله شنو ورته چې رګ په قلار پرې د ډېر ستړي دماغ می خراب وې زه خو ورلم ما سره مینه محبت دی پلار مې مونږ کې د تر مې مونږ کې خو د تر مې د پلار لوي ویلې ابو یاسر چې آیا دا هغه سړی د چې هغه تورات کې مونږ له شوی دی چې د اخر زمانه پیغمبر برازي او محمد بن میږي او هغه د مکینه راځي او دلته به مدینه کې بشنده کېږي د پلان مرتبه ابن اخطب شي او د اقص لري شوی خو پرې ده دویمه خبره ورته دا وکړه چې ما فی نفسک د دې شری باره کې تاسو نظر لري وی ویلې وی عداوتهما بقیت تر څو بر جزا شوندې هم سبق قطن د دشمنی الله سبحانه وتعالى محمد سره دشمنی کوم څه دا زب دشمنی باندې نشم د سر د خپل مشرق غمو وې کچرته موږ ایمان پر رسول الله باندې راوړو موږ د مشرب ختم شي ټول خلکو جنجال په دغه مشرب باندې ما خلک پیژني دا بل نه پیژني دا پیژني او ما نه پیژني دا مشر د زما شنه ما د قتل ارادي جوړي کی د غیبت ارادي جوړي کی کنزل شروع شي د مشرق ابن کثیر لیکي دا بجل نشه د پوسو کې دا محمد څنګه نبی دی په قسم په الله چې دا الله حق نبی دی یو ولې مانینا په زمون مشرب ختمي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه د يهودو باره کې دا خبره ذکر کړې ده يهودو نشوارو باره کې چې د زمکه په سر باندې خراب او قمق انسانان دقه دي وې دوی چاته پوښتنه کوي چې محمد ولې نه مانی وې اوس خو د قوم مشرک موږ واقع وکم په محمد باندې ایمان راوړ بیا به دا مشرک موږ ټول نور سبب پاتش او خبره بالعکس
چې کم سړی مشرق خو چې ایمان رانو دا به ورسته شي او چې کم سړی د قافلې ورسته خو چې پر رسول الله باندې ایمان راوړو دا الله مخکې کی د رسول الله بدون کې اکرام دی ابن کثیر البدایه والنهایه کې در صحابانو نقل کړي كنا نعبد الحجر والشجره ومنګ د کانو د بوټو بندگی کوله الله من کې رسول الله ولې ګره قران را ولې ګره چې موږ په ایمان راوړو الله رب العزت په ټول دنیا باندې شي وزره ولو پیش کړو دښمنی ورسره اسماء افلار اسماء تر شروع کړه حتی تر دې پورې چې په خیبر کې الله رب العزت د زبیر سے په واسطه باندې د علي بن ابي طالب په واسطه باندې اسماء د افلار حلال کې ذبح کې مجاهدون الله جل باندې ورغه دی باندې قریظه او شکر د ټول دشمنانو سره اتحاد کړو او رسول الله په خلاف باندې باس او چې چپکه او چړې بسراواله ایسه حلال کې سره دې ایسه غرزو د اسلام سره چې ډغره والے د اخري نتیجه ده چاړو ورته به مړی راخل کیږي اسلام خو خوار دین نه دی ماوی سے فرمای الحرب سجالو دا جنگ وکړه کله څنګه نمبر راځي کله دشمنانو راځي نو ډېر خلک دا ګمان کوي چې لکه د اسلام نور ختم شو لری شو کښو پوښتنه پلانانو دي بس ځانم کافر کو بچنم کافر کو د اولادم کافر کو بس يهودي او نصراني شي خو یاد ساته دین د اسلام رسول الله فرمای دا بوچ دین د شي وخت براشي چې د اسلام چاړې لنه بغورځي کی د مړی به الله به کټ کی دي دین ته خبر یو کنه دقه علي سي ابو زبير سي بسراغه ویل چې لکه حي ابن اختبر میدان لکې چې د رسول الله سره دښمنی کړي د پدیشنی ورته ګونډه ماته کړو چاړې بسراوي شي سر غوڅ کی دریمه مسله به دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دیرو د کلثوم ابن هدم په کور کې علي بن ابي طالب راغی د رسول الله د کاکا بچی زمیم دی اسد الله الله زمره ټول غزاګانو کې د رسول الله سره برخه اخیسته په تبوک کې پاتې ویل یا رسول الله په کور کې نشم پاتې کېږي ولی زنانو په جام کې زرا اعظم څخه زغ زنیم چې مجاهدین په سنگر کې نه شو د کور کې اورم راوړم ورته ویل انت مني ته عثمان د شي لکه څنګه چې هارون د موسی نه دی زما په امر ته پاتې علي رضی الله عنه غنیمت امانتونه تقسیم کړي و ځکه امانت ډېر مهم شی دی رسول الله فرمایي دا په صورت باندې ولاړی چې قائم کړي هغه به تیریږي او چې قائم کړي نه لنګ به غورځي تاسو سوچ کوئ 500 کیلومتر دا مسافه ده د مکه تر مدینه پورې او په کومه لار باندې د سرک تر شوی په تقه لار باندې علي صاحب راغی یکتا راغی یواز راغی او دشمنانو تعقیب کړي لري نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کور کې ناسو چاورته ویل یا رسول الله خبر نه وي علي صاحب راغی وی ایسه ورته مخې لروت چې مخې لروت وي فتعانق غاړه ته واقسته او ډېر انتهایی سخت زیات وژړل د علي صاحب د کې بالکل زخمی شوی وی ویل کاکا زوی ته خو ما ته وجه نه شوی او به د رسول الله محب علي صاحب فرمای وزمر اب کې زخمی شوی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د لاړ مبارک راواخص عثمان په دې کو باندې اول تر مرګ پوری چرته به ما درد محسوس نکي دا به بل معجزه رااله د قطاده صاحب سره غوتی رسول الله ور باندې لاړ پوری کړی ایسه به لسی کېسته شو به د شنوا د عبد الله ابن عتیق د په باندې راخل د علي رضی الله په دې په باندې راخل د خیبر په غزا کې د علي رضی الله د سترګې خوګې دي رسول الله ور باندې لاړ راخلی الله رب عزت صحت ورکړي خو ګوره د رسول الله معجزه را زما تعالی پر رسول الله نه قیاسي چې اوس موته خلکو له بده خلک لاړ ورته کو بر سترګو باندې چې اوه ته تبرک نه مانی تبرک د رسول الله مو نظم ته منل کیږي د پیغمبر چې ته به منې زبې منه زما ته لاړ اوس موته راوته صبح باغې باندې قیاسي ګنا چې بره باندې خلک جنگونه شروع کړي چې ګوره دا برکات ثابت دي او تبرکات دي او التر یو دلته څلورمه واقع کې نشنه دا وشو علي رضی الله عنه رسول الله دا یو کونډه سره دی راکی جدا کور کې جدا کوټه ورته ورکړه هغه کې وو د کونډه نه خاوندو نه شرط فلارو نه بچیو نه ورونه علي چې خپل قصه کوي وی چې نیمه شپه شو د کونډه دروازه په خوا کې بګونګوسه شو دا کونډه مور بار شو دا مور وراله وېزما په لګي شک پیدا شو چې دا څه مسله ده زما غیرت دا برداشت کړه چې پر دې زنانه د شپې په اخري سره کې وشړې راځي دې سره د ګونګوسه کې دې ګټ لیدا وروزي ویم څه بشرا بار شو صحابه دې غیرتي خلکو وېما ورته چې فلانا ستاسو خاوندم نشته ورور دم نشته پلار دم نشته در چا سره د شپې په اخري سره کې د ګونګوسه کې خبره کوي وی بالکل زمانه پلار شته نه می خاون شته زه یو فقیر محتاج کونډم دا یو صحابي د رسول الله زما خواله راځي وېما ورته ولې راځي سهل ابن حنیف دا غره شهادت نوري سره واقع ذکر کوله وې د دې مدینه د مشرکانو بوتان دي د ماتې د لرګیو نه جوړ کړي دي او زما خواله راوړي او مال به دا خبره کوي چې دا په تنور او نغری کې سوځه زما څوک نشته لرګیو د پر سوچ په شلاړه شمه دغه صحابي راځي چې کله د بوتان مات کی او زما خواله راوړي دروازه خوا کې سروغ راځي زه دروازه خلاص کوم هغه به راوړم په تنور کې چې په نغری داشین اور باندې ګرمو کله چې هغه شهید شو به دا ویلې وې اسما ملګرو سهل ابن حنیف ناشنا صحابي دا اقا انسان چې بوت شکن دی او دا هغه انسان چې د کونو خدمتونه ډیر کړی دي چې نبی کریم علیه السلام څومره وخت تیر کړي بعض روایتو کې دا راځي چې سلیری شو راځي
بعض روایت کې دا راځي سوارلس، بعض روایت کې څلور راځي او دا قول لا جهل دی. تقریبا د عیسی علیه السلام د پورته کېدونه شپږ سوه 22 کال وخت تیر شوی. نبی کریم علیه السلام در به ولاوله د جمعې په ورځ باندې دلته د دوشنبه په ورځ باندې ورته حرکت را کړی دی چې در به ولاوله میاشته او اتم تاریخ دی. کله چې د مدینه را داخليږي نو د رسول الله مبارک عمر 53 کلو په عمر دی. د نبوت څومره کلونه تیر شوی دي؟ 12 کاله 15 میاشتې او 14 ورځې دې په دې کې تیر کړی. رسول الله اوس اراده لري چې زوزم د جمعې ورځ او سوجي ځکه دوشنبه په ورځ باندې راغی، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنځ شنبه دا څلور ورځې تیر کړی. د جمعې ورځ شکل لاره د لس بجو په ټیم کې د خپل ماماګانو له اطلاع ورکړه بني نجار چې زه درځم وسما هغه مصالح بشرا صحابه کې دا عادت چې غازیانو مخره مصالح فرق دي کی طرف او چپ طرف د لارې بندي کړي دي، د جوړی کړي دي مجاهدین ولاړ چا سره توري دي او چا سره نيزي دي او چا سره غشي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام خبر مبارک صلی الله علیه سور شو، ابو بکر صاحب سره روان شو. څنګه چې مسجد قباء له وړاندې ورغه وادي رامنه علاقه ورغه الته مسجد بني سالم دغه جمعه راغی، د ماسپکین وخت ټیم راغی. کله چې دا وخت راغی د جمعې مونږ رسول الله په دې ځای کې وکي. قباء کې ولې نه کو او مکه کې خو ځکه نشو کولای چې دشمنانو پر خودونه او قباء کې ځکه نه کول چې الته وخت د جمعې نو پنځه د جمعې په سر باندې روان شوی تقریبا لس بجې لسمی د ماسپکین مونږ وکړو جمعې مونږ کې ولنې جمعه و چې د رسول الله د مونږ کې عليه الصلاه والسلام. بعض خلک قباء کې ځکه ونه کې چې هغه باندې خدام باندې دی دغه مابه کې تقریبا د شي یو شل میلټه مسافه ده. قباء باندې د مدینه ټوله باندې ده او بل په قباء کې ځکه نه دی کړی چې ال د جمعې مونږ پر راغلی، د جمعې مونږ چې پر راغی هغه په مسجد بني سالم کې ور باندې راغی چې مونږ کله وکي رسول الله اراده دی و چې زو زم لاړ شم. صحابه کرام ټول دوی کې مخه لودره د مهار نه ویل ویل یا رسول الله نه بځي کسانم زمنګ زید دي اصلهم زمنګ زید دي سامانم زمنګ زید دي چرته زید ست ورته کې ست یو سړی چې دیری دغه نه اراده وته لري نو خلک ورته ست کې نه بځي پاتشاه وی عتبان ابن مالک دی صحابي دی هغه رسول الله دوی کې مخه لودره عباس ابن عباده هغه ورته مخه لودره یا رسول الله نشتلی چرته بده چې ته زمنګ نشته ته زمنګ سره پات کېږي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دعوه اسمه او کپری دی فانها ماموره الله خو نه دی امر شوی دی چې په کوم ځای کې دا ډیر شو اقځه کې به پات کېږم وکي پرې خدا روانه شو. مسجد نبوي اخر شو ورنه دلته وړاندې لاړه بیرته له پمته ځای باندې ډډواله. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا خبره ولې وکړه؟ د په دې مناسبت باندې وکړه کدی یو کړه ورزيد بل ملګری خپکیږي او کدی بل کړه ورزيد بل خپکیږي، بلکې وی ویلې چې زه په کوم ځای کې اسمه دا وکړه دی رکیږي دغه ځای کې هغه آرام کې دا د شر خوانه د امري د الله د خوانه او دا قانون دی چې د الله د خوانه کومه فیصله شغله به ټول لبه وای سر ورته غدو خفغانو بده کې نه کو. نبی کریم علیه السلام یو نشه تربیت د ملګرو چې کله په دې مسجد نبوي باندې دی د خپل ګونډه ماته کړې دی وکي یو دم ابي ايوب انصاري رضی الله تعالی عنه راغی خالد ابن زید نومېدو دا دوک دا پلان په خپل کور باندې نش اسعد ابن زراره دا اق انسانو چې هغه مکه کې وسره په ایمان باندې بیعت کړو پراتک هغه زر زر دوک د رسول الله ونی ولدا مهار نه خپل کور لیدنه نه کړه. پیغمبر علیه السلام ویلي وېزه به دا هغه چا کور دی رکیږم زما په ماماګانو کې چې هغه نږدې وي او قریبي او دا چا سامان چې بکم کور کې دی رش واچولش. ابي ابن سوري ورته ویل یا رسول الله داس ما کور دې داس ما دروازه ده په دې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته نش اېدا په دې کور کې په کمالات دا و چې دوه چته لرل لاندې چې رسول الله لپاره خود او بره چې په دې کې دا خپل اهل پاتش. نبی کریم علیه الصلاه والسلام شپدل ته تیر کړه صحابه دې نشه خلک دي چې کله د شپې اخره یې سشوا دماغ کې دا سوچ راغی چې اې خلکو دا خو موږ به ادبي وکړه. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام لاندې ځای کې د مکی والا ورسره چل کې او رسول الله نور ملګری ورسره سکی د مکی خلک څومره کم وخت تنګ کې مهاجر او د مدینه باشندگان وځ دا وایي چې موږ بری رسول الله لاندې د ادبیره د خپل اهل له بچول چې ایزما بچو ایزما کوي ګوره د کوټي په منځ باندې لاړه تګونه کې چې زی بار وژنو په دې غاړه باندې وځه اسنه چې رب العالمین په دې باندې خپن شي چې رسول الله د لاندې او پاس په منځ ګرځي. ادب دا یو میوادار ونه ده د اسلام ټول بنیاد په ادب دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم فرمایي کله کوټي په منځ کې ادب پرې خود برنډې له بلاړ شو کال تر پرې خود سین له بلاړ شو کال تر پرې خود الله بده وباس. شربینی لیکلي ساحرانو د موسی علیه السلام ادب ورکه په یو ادب باندې رب العالمین ورته ایمان ورکړي. د الله سره جدا ادب دی، د رسول الله سره جدا ادب دی، د قران سره جدا ادب دی، د مسجد سره جدا ادب دی، د صحابه سره جدا ادب دی، د علماء سره جدا ادب دی، مسلمانانو سره جدا ادب. د دې وجه د عمل د قبلېدو لپاره څو شرطونه دي. اول ایمان،
دویم د رسول الله تابعداري، دریم احسان، څلورم اخلاص، پنځم د مخلوق حق ادا کول، او شپږم د ځان سره حسابي، و عمل په جذبه باندې کول، اتم په نیت د آخرت باندې، نهم د رب العالمین سره مینا، لسم د الله تعظیم، یو لسم ادب سره به عمل کوي. ادب پکې ادب تر دې پورې باید سره پکې دومره ادب چې هغه به کله حج لاړو په مکه کې ډېر پاتې کېدل، نه چا ورته دا ولي ودا مکه د ادب کور دی، اسنه چې موږ به بے ادبي ونی شي، الله زموږ ایمان والي پاتې کېدل به مالته نه کې ابل باز خلک ګرځېدل دي. د امام مالک رحمت الله علیه بارک دار چې هغه ډېر وتوم نه اسنه مال بل ځکه مرګ نه نشي، حتی قضا حاجت په باغ ځکه نه کوي، بار بو واته سبا چې شوی ویل یا رسول الله دا بر کور کې به تو شي کې دا به د بيد چې تلاندې وشي کې زبلاندې وشي کې رسول الله ورته نه وسمه ملمانه زیات یو دلاندې شت مال ډېر خره کې چیرته بر شت مال راکی او دا ملمانه بر خېج مال مشکل جوړیږي او تر مشکل جوړیږي په دې باندې ډېر زیات خوشاله شي. دا نشه صحابي قسطنطنیه کې به شي شوی دی ان شاء الله دې شریعت باندې ورس خبره کو چې ابي ایوب انصاری څوک دی او دا کور کله غسل شوی دی او دا رسول الله لپاره څنګه جوړ شي او څنګه د هجرت شپه کې وکړه دا یو ځل مسله ده. دیم صفت پای بای بن شریک دا خالد بن زید صاحب کې چې طعام به کله تیار کړي رسول الله له راوړو هغه به خوراک وږي چې نور به پاتې شو هغه به خادم راوړو به بتخ پړو خادم له ویلې وی رسول الله کوم ځای خوراک کړي ویل دغه ځای ودا په پما قضې باندې دا خوراک شروع کی یو خود دی وجنه چې برکت مال حاصل شي او بل محبتا بالنبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر بارک دار راځي ویغه دومره مینه رسول الله سره چې کوم ځای رسول الله مونږ کړي مونږ به کو چې کوم ځای ناس کړي ناس چې کوم ځای سورلې باندې سورلې باندې چې کوم ځای خندا کړي خندا به کوله چې کوم ځای ضرورت پوره کړي ضرورت. معاویه په نامه صحابي ویغه به خپل تڼي کلاو ساتلې چې ته پوښتنه کې دا ولي وی ورځ ما رسول الله ولید دا تڼي کلاو ویني دغه محبت وجنه وځه دا کلاو ساتم. انس ابن مالک د کدو سره چې تمینه و چې ته پوښتنه کې دا ولي وی د رسول الله په سره ډیره چې تمینه و اې دی وجنه ما دا کارو او کله چې کور دا ور داخل شو تقریبا شپږ میاشتې به د کور کې دا پاتې شو شپږ میاشتې د قیلولې تنظیم ورته برابر کې ذکر رسول الله د شپې تهجد کول ودا مسله چې کله جوړ کړه یو ورځ باروته یو میدان لا وی ویل چې دا میدان د چاره د په ما باندې اخرس کې مسجد نبوي جوړاو اې دې مخکې دوی مونږ چرته کوو یو میدان باندې کوو په شاړه سي صحابه ورته یا رسول الله تعالی موږ مفتر کوو وینا مفتن عالم پیغمبر ولې مفتنا خصو لکه څنګه چې د ابوبکر د اوخه مفتانه خاصه دلته کې د ازمکه مفتانه اخلي وجه دا چې د خپل اخرت هم څوړي کنه وړي د دې وجه نه جمعه چې سړی جوړي په کار دا چې په خپل پیسو جوړ کی دا چندو مندو باندې په دې حکومت عارضو باندې چې لکه زموږ جمعه پرچ نشره په دې پکې نشره په دې کې پلان نشو پلانې خپل پکې سمال ولګوا اگر کاغه معمولی جمعه ولې نه یو څه پر ولې نه تر دې پورې چې قیامت کې رب العالمین تعالی دې به بدله درکړي دې شینو مینو باندې دا عارضی کول دا جوړول دا مناسب عمل دی نه د رسول الله د حدیث معلومیږي چې د مرګ نه ورسته نن نس کارونه دي چې انسان وکي مخکې په دې ژوند کې هغه بدله پیدا ورکړي یو پکې جمعه جوړول صدقه جاریه او پول جوړول مسکینانو لکوره مسافر لکوره کتاب اخصله نیک بچي او د قشانه به تور مثال علم توجه شاګرد دنه ورسته به نور شاګردان نور ملګری شي رواني حتی علماء داري کړي د قیامت دومره سخت ده ک انسان دومره عمل کړي لکه د اوی انبیو هم د خپل عمل بکم وګړي موږ به عمل سي موږ څه عمل کړي رسول الله په دې کې دا تربيت موږ لره کې چې اے خلکو مال لګوي جمعه جوړوي ګور خپل پیسې پیغمبر د هغه اثر ابن زراره په قیادت کې چې کوم ملګری راغلی و شپږ خبرو باندې بیعت کړ یو بیعت دا منه چې ګور خرچه وکړو ک غریبو کماندار دغه به تاسو خرچه کوي وی ویل دا دوه صحابه د سهل او سهيل یتیمان دي بلوغ لور نشدري دغه سره خبرو کو حتی تر دې پر چې دغه سره خبرو وکړو راځي کړه لس درهم باندې دا واخستو د مسجد نبوي. انس بن مالک فرمایي وی چې کله موږ دا جوړو په دې وخت کې د مسجد کې درې شي نه و یو دا کجوري به ولاړ دي میدان کې دویم د مشرکانو قبرونه و دریم باز اسمه کې به جوړي وي ټټي او باز به کې اوچت پیغمبر امر وکړي چې اول د مشرکانو قبرونه وباسي دغه دا پیدا معلومه شو چې انسان د مشرک پر قبر باندې جمعه جوړول شي خو په دې شرط چې دا قبر به وباسي د مشرک اډو کې مړي کې بلر کې څنګه قابل عزت نری هر چې مسلمانانو د مؤمن قبر دی هغه باندې به مولانا جمعات نه جوړي او نه به د جمعات کې را داخلي کې تحذير الساجد امام الحديث الباني شه په دې باندې رساله لیکلي د څلور وړو مذاهبو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ د دې دریو څلور وړو فتوا ده چې مونږ کول پدې کې یا باطل لري یا به کې مکروه تحریمی لري یا به کې حرام دي یا به کې ګناه کبیره ده
نکیږي چې کله دا قبر به داخل جمعه او کچرته هغه باسي خدای پاسه به جمعه جوړیږي نه ځکه دا ته قیامت پورې د زیره او که داخل کې پریدو نماز کیږي نه او که د دې سره د مسلمان دا قبر نقل کوي نه رسول الله فرمایي کسر عظم المیت ککسر حیا چې کوم اډو کې د مړی تامات کې د دې شول کې ژوندون کې چې کوم اډو کې د چامات د مسلمان د قبر وړي لحاظ ساتي باغې باندې بغرځي نه رسول الله فرمایي چې د سکروټو سره ډډ وای په دې سکروټو وګرځي دا ډیره کده خو د مسلمان په قبر باندې ګرځیدل دا دومره سخته ګناه ده نو دا قبرونه ته وېسته لری کړه مگر ضرورت په بنیاد باندې چیرته یو قبر راغی او جمعه څنګه پراخی ته وسو غړي چې دا یو قبر سی وسو با سمبل چې له ډیر په اکرام او ادب سره دیغه وډو کی تر لری کړه ځکه ویس ان شاء الله سو مانعت بری کې نه کجوري کټ کړي دا جګه او ټیټ څنګه دی برابر کړه وې طریقم دا جوړ کړ چې الته مشرق او مغرب دی بلکې شمال او جنوب دی مدینه کې کوم خلک تاسو لاړ وای بیت المقدس په طرف باندې ودا وې د کجورو دا تنیم راواخسي د قبله په طرف باندې مودره ولې په منځ کې مرتتی کې خو له کولاواله لکه کړکای تر څو پرې په دې کې نور را داخل شي او په دې کې هوا دې طرف دیواله او دې طرف دیواله او دې طرف دم سل غزا دومره زیره ونیو وې په دې کې تیګه ولګیدا او د قشم په دې کې خاورې ولګیدي او خامه خخت 3 متره لاندې کته شو د جمعه 3 دروازې ورته جوړې شوې به ورسره صحابونه دا پوښتنه کړې یا رسول الله چې موږ به اوچت کو لگا تر څو پر د سنت موږ باندې لګیږي نه زبد خپل جمعه ته پردم ک عریش موسی لکه د موسی علیه السلام دا چت برنه د کجورو دا پاڼې ماړه دې پر واچولې خو چې کله باران وشو اعلان دی به خټه جوړې شي حدیث کې راځي بخاری کې د محمد رسول الله په تندیو په زمانه به خټه پرته وي څومره توجه سره بده منځونه کول څومره عاجزه سره صحابه خاور راوړل خاور سره راغی نور خاور خټه جوړې کړې شګي راوړل رسول الله بار وته چې کله راغی شګي صحابه وچلې او هو څومره خپل کارم کړي حتی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي په دې جمعه کې چې دا کوم شګي دا سړی او بس دې اسل ګور حرام دي د جمعه دا شګي بنو باسي چې کله وباسي د دې سړي له قسم ورکړي چې د الله له حاجو کمال دي جنه مباسه داخله کومه باندې سجده کې ته ما دي جنه وباس نشګي جوړې راوړلې جمعه ته برابر کې او جوړې کې په خپل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورمات کې کار کولو او دا بیر اللهم لا عيش الا عيش الاخره یا الله رب العزت د دنیا څخه ژوند دی ژوند خدای آخرت دی د خبر نشي خلک د تجارتونو د مالونو راوړي لکه راوځ د کانتینر د بچي چې زما دومره ټیلر دي دومره کانتینر مې راوړي دا خبر نه خلک راوړي اخر بهترین مال چې هغه خدای غره چې کوم څنګه هغه دنیا له تیارو عمار ابن یاسر هغه دوه وخت راغستي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي ویو باغید په افه برازي او دا به شهید کی دا به وښ اما که طریقو شو چې دا به شهید شو کار به کې کولو چا په یو کیفیت او چا په بل کیفیت خو تر دې پوری چې مسجد جوړ کی صحابه دا ویل چې اے خلکو رسول الله کار کې مونږ نه کوو کچړه مونږ نه کوو دا کار کې ګور مونږ ګناه کبیره کې به اخته کیږو تکمیلی کړه د رسول الله مسجد ناشنا مسجد هغه څنګه مسجد د سې مسجد چې بده کې اوی طالب العلمان مسافر دی راو اصحاب الصفه ابو هريره څخه کې دی راو د رسول الله ناشنا طالبو 5304 ابي احاديث ټول نقل شوی یو ناشنا حافظ الله رب عزت ورکړي وا فقيه صحابي اوچته د خلکو په اعتراضونه کول چې دا د ډېر احاديث ولې یاد دي دیم دا منه دا خبره ولې بیانې او دا دومره قوي حافظ ولې ده اې ده په نوم کې تقریبا 10 اقوال دي حسین دا عبد الله ابن صخر یا عبد الرحمن ویډیر حدیث مال په دې بنیاد باندې زیات یاد دي د تاسو ځمیداری دي او تجارتونه دي او فلان او فلان سبب جمعات کې پروت هم دا حدیث یادوم وی حافظ ولې قبیره وی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صادر شماوي چې او تقریر وکي دغه صادر مال واښو شنی پورې میوځي کې د هغه ورځ نه الله سبحانه حافظ شکړه چې مضبوطه کړه حافظ بری باندې مضبوطي چې انسان رب زدنی علم دوی او د ګنا نه ځانو ساتي دا ډیر احادیث ولې بیانې وی رب العالمین قران کې ویلي چې کم سړی حق مسله بیان نکي په دبان اسمم لعنت او د ملائکه لعنت او د انسانانو لعنت او د جناتو اوی طالبان پکې و مسافر پکې دی راکېدل حتی تر دې پورې چې دا ټریننګ سنټر شو د رسول الله مجاهدین له پکې ټریننګ ورکاو نيزي یو بل سره تبادله کولې دی ولی ویلي رسول الله ویلي ودا څنګه چې يهود معلومه کې چې په اسلام کې وسعت دي او په جماعت کې دا کارونه نه کول موږ په الحمدلله ودا کارم کو زنانه براتلي اسماء رضی الله عنها فرمایي دغه موږ به جدا سيو رسول الله بشکره د باندې راتلو موږ باندې سلام او شلاس به موچت کې به حتی د دې پرې چې موږ علیه السلام واورید دلیل په دې چې سلام په څو کسانو جایز او په څو کسانو ناروا نور پټولو جایز ناروا ول په يهودي دویم په بدعتي انسان باندې دریم چې انسان د ګناه کبیره مرتکب وي څلورم په لباس اگر کې بدی کې اختلاف دی پنځم پر دې زنانه چې دغه نه کله فساد جوړیږي و الا که فساد نه جوړ دی په پیغام سلام اچول چې لکه پاسمر زلانه چې سلام اچول شوی دی ما شومان د جمعه تراتل
ماشوم جمعه ته رسول الله سنت طریقه ده د صحابه ماشومان رسول الله زم بشانه ابن مالک یو بل یتیم ماشوم درولې دا شیخان غلطه خبره کوي چې په دې باندې رد کوي دا ماشومان شړي چې لکه امتیازي بو کې او دا بو کې او دا خو کوي کې پاکه کا د جمعه ته راشي ته صبر اسمه وسوسه د منځ د نقشه یاد کی او د ماشوم ته پر دماغ کې دا وردن نه شو هغه به تر ځواني بوډاتو پورې کوي مجلس کله جوړ کې خلک راتله دا اوس مسله شولا چې د جمعه ته خلک څنګه را دعوت الحمدلله مرکز جوړ شو ملګری برابر دي خلک جمعه ته راځي نو اوس څنګه معلومه کو چې جمعه وخت منځ وخت دی چا به دا نظر پیش کې چټلې بوي زنګ ملګرو دا نظر پیش کې ودا خو موږ نه منو وجه دا چې دا خو د نشوارو د دین شعار دی دغه طریقه صحابه دي غیرتي خلک او هغه چرتم د پردوی د شعار نه متاثر کېدل نه په خلاف څنګه د دې دنیا مسلمانانو د دې وخت چې دغه د جامونه دغه د شکلونه رسول الله فرمایي چې اوسره د مشرک په ملک وشيږي دغه غني جامه اختیار کړه دغه سره د کرسمس نوروز وغیرہ کې برخه واخسته دا کومړ شو پورزه قیامت به الله د مشرکانو په سب کې راوچید دا څومره سخت خبره ده چې ته بچی لندن لګو یو ځل لګو بل ځل کومړ شو رسول الله فرمایي دا بر مشرک په سب کې راوچید و ځ خپل بچی سره خبره کوونو چې ته احسان کې کتب بدی تر دې پر زموږ پر موبایل کې دا ټلې شته زموږ پر کورونه کې شته زموږ پر جماعتونو کې شته پر مدرسو کې دا دوی اراده نه کړې دي دی يهودانو سره څومره د خپل دین له کار کړی دي د دې ګولوي باندې د دوی در صلیب علامه واغس په میده کې نه کار کوي په دې قلمونو باندې په دې پرشونو باندې او د قشن زمونږ په جامو باندې د علامات په واسکټونو باندې کومه دوی جوړ کړی دي چې هغه صلیب علامه را ودا باندې کیږي زی وخر به وایي لکه دا دمان سره شپېلې غوندي وګدي ودا خو د يهودو علامه ده او دغه سره تشابه مشابهت ده نقصان موږ لري ودا څه وکړو چې ور به بلو ودا نشي کولای دا خو مجوس مسله ده وې جنډه بوچته وې سې لکه جنډه بوچته کو نو کم سره چشپه کړي یاره ما قصر مونږه یا سر مونږه یا په کوټه کې راغچته جنډه ویني عمر سے بغیر اورانه شو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د اسلام د دین ویم نوما او زموږ سره مسلمانانو درې مشر اول رسول الله دیم ابو بکر او دریم عمر رضی الله تعالی عنہ عائشہ رضی الله عنها فرمای چې په کوم مجلس کې د رسول الله د عمر سے تذکرہ نه کې په مجلس کې به خیر ملي د عمر سره یوسف مینه کې بده کې ایمان دی چې سره ورانه ده بغض دی پوه شي بده باندې چې سره کافر دی بیمار دی عمر دمر قیمتي انسان دی عمر سے ویل وته چې ټکه بوچ الصلاه جامعه یره وړي راکړه په دې باندې چې سورې عمر شو الصلاه جامعه عبد الله ابن زید ابن عبد الربيع صحابي دی هغه خوب ولیدو خوب کې سره یو سره دغه سره ټلې دا ودا په ماره خرڅ کوي څه کوي وې دې باندې موږ د جمعه ته خلک دعوت وې دې نه کلمات تر نه کوم الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح دا مسله ذکر کړه الله اکبر لا اله الا الله اقامت چې قد قامت الصلاه دا وسره وای الله اکبر دې دا پیش بوي تر دې پوری چې پروید یو روایت کې دا راغلي چې اته کړه دا کلمه شهادت ویل شوی ده ترجیح نبی کریم علیه السلام نبی یا رسول الله بیگم خوب ورته وې چې منډه بلال لو چې اذان کی وای بلال سے آشنا سره دي در رسول الله والمؤذن سلور مؤذنین د پیغمبر علیه الصلاه والسلام اول پکې بلال قران کې رب العالمین فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا اذن مراد مؤذنین دي رسول الله فرمایي بخاری کې حدیث چې کوم سره اذان کې پروز قیامت به الله دنګ غړي راولي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې الله به دا قبر کې بدن نه خاوري کوي عمر سے فرمایي وکچرته زه امام نه یم ما به اذان نه بل کار نه کولې بلال سے بودري دو او بلال سے بدا او عمر سے بدا ورته بلال سے بارک وی الله موږ له دوه شهیدان را کړی دي یو ابو بکر او بل بلال ناشنا قیمتي صحابي ردام هغه چې کله دا کلمات ویل نو خلکو ټول را منډه کړ یا رسول الله موږ دا خبره دلې دا د څه کومه غوړې دلې و سوال دار چې ابو بکر بریزه کې موجود دی عمر موجود دی عثمان موجود دی علي موجود دی بل صحابي موجود دی یو کچر صحابي عبد الله ابن زید ابن عبد ربه هغه دا خبر چې ور دول نه ورزي وجدارا چې د دین لډیر فکر منشو نو الله د درجه منقبت وکي فخر افتخار دا ول نصیب کی وکړه چې دا شورا اجلاس کې نشو دا کارو کو کدا چا دا ویل چې دا خو اخر کې مسله په دې باندې راځي الصلاه جامعه وېدا دومره فکر مو چې دا ورځ په جمعه کې تیر کړه دا شپه په جمعه کې تیر کړه د ډیر فکر د وجه د اسلام د پاره رب العالمین دلته دا خبر نصیب کې وې تر دې پوری چې اذان به شروع شو ان شاء الله کې چیرته بل چرشنبه ژوند دیو به به غورس نور اعمال او چې کوم کارونه به رسول الله کړی دي رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دې موږ ته نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین